السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درې طلاقه په یو ځای باندې ښځې له ورکول دا زموږ په شریعت کې حرام دي. خو که چېرته یو خاوند خپلې ښځې له درې طلاقه په یو ځای باندې ورکړله نو دغه درې واړه طلاقونه واقع کېږي او ښځه پرې په دریو طلاقو طلاقېږي. خو خاوند چې دی نو دی پرې ګناهګار دی ځکه حرام کار یې وکړلو. اوس که چېرې یو سړی خپله ښځه طلاقول غواړي نو زموږ او ستاسو شریعت څه طریقه ښوولې ده؟ نو شریعت دا طریقه ښوولې ده چې خاوند خامخا یې خپله ښځه طلاقوي نو یو طلاق به وله ورکړي او دا طلاق بوله په حالت د پاکۍ کې ورکړي، په حالت د حیض کې بوله طلاق نه ورکوي ځکه د حیض په حالت کې هم طلاق ورکول ښځې له دا حرام دي او خاوند پرې ګناهګارېږي. خو که چېرته کې د حیض په حالت کې خاوند ښځې له طلاق ورکړو نو بیا هم دغه طلاق واقع کېږي او خاوند په دې باندې ګناهګار دی. نو یو طلاق بوله ورکوي په هغه حالت کې چې د پاکۍ حالت وي او دا خاوند ورسره میلاو شوی نه وي، جما یې ورسره او کوروالی ورسره په دغې پاکۍ په حالت کې نه وي کړی نو یو طلاق به ښځې له ورکړي. بیا به ورته واپس دا خاوند رجوع نه کوي تر دې چې د ښځې عدت تیر شي نو دا ښځه مکمل د دې خاوند د نکاح نه ووتله او دا ښځه دنه پردی کړی شوه. خو که یو سړی وایي چې نه خامخا زه خپلې ښځې له درې طلاقه ورکوم نو بیا به څه طریقه د دریو طلاقو نو شریعت مونږ او تاسو دا حکم کوي چې یاره دې دې ولې یو طلاق ورکړي په هغه پاکۍ کې چې ده ورسره نه میلاو شوی او چې کله د دې زنانه یو حیض تیر شي دویمه پاکي شروع شي نو دویم طلاق به په هغې کې ورکړي او چې کله بل حیض هم تیر شي او درېیمه پاکي شروع شي نو بل طلاق د په هغې کې ورکړي. بیا چې دغه شان د زنانه عدت ختم کړی شولو دا اوس د خاوند د نکاح نه مکمل طور باندې ووتله او دا ښځه پردی شوله او دوباره ورسره اوس دا خاوند نکاح نشي کولی. درې طلاقه واقع شو، خاوند پرې ګنهګار هم نه شو، ښځه د نکاح نه ووتله. خو که درې طلاقه خاوند په یو ځای باندې ښځې له ورکوي نو په دې باندې دا ګنهګارېږي. نن سبا زموږ خلک کې د طلاقونو مسلې ډېرې سوا شوي دي. ښځه چې خاوند طلاقه کړي نو دا خاوند خو غوسه شوی نو ډېر طلاقونه ولا په یو ځای باندې ورکړي او بیا وروسته خپوي نو راشي ویره مولي صاحب که څه چل پکې کېږي نو موږ ته پکې څه طریقه او څه لاره پکې راله وباسي نو بیا په هغې کې هېڅ نه کېږي. نو د پښتو متل دی چې یار د افسوس نه احتیاط بهتر دی. نو په دې مسایلو کې ډېر احتیاط کول پکار دی او پکار دی چې مخکې نه سړی ځان په دې باندې پوه کړي. الله تعالی زموږ ستاسو ټولو په شریعت باندې پوهه او عمل نصیب کړی کړي.